سبق کې د علم تعریف او د هغې د اقسامو بیان دی. علم د یو شی هغه صورت دی چې ستا په ذهن کې راشي. مثال یې لکه زید چې د باندې چا تلفظ وکړو او ستا په ذهن کې د دو صورت راشي، نه دا صورت د زید علم دی. یا مثال کې طور یو طالب علم د مدرسې نوم واغسته، تلفظ یې پرې وکړو او د هغې هغه صورت ستا ذهن ته راغی، نه دغه صورت د دغې مدرسې علم دی. یا علم په دوه قسمه دی. نمبر 1 تصور، نمبر 2 تصدیق. دی د تصدیق تعریف مقدم کړی دی، یعنی مخکې کړی دی. تصدیق څه ته وایي؟ علم په دې خبره باندې چې فلان شی دی، یا علم په دې خبره باندې چې فلان شی نه دی. یعنی جمله خبریه وي او یقین ظاهروي، نه دې ته تصدیق وایي. مثال لکه تا ته په دې خبره باندې علم دی چې زید د عمر پلار دی، یا تا ته په دې خبره باندې علم دی چې زید د عمر پلار نه دی. دا د تصدیق مثالونه شو. نمبر 2 دی تصور. تصور هغه علم دی چې په دې کې داسې قسم علم نه وي. د دې لپاره بیا مرقات کې صورتونه راځي.